نو د طلاق متعلق چې کوم خبره ده طلاق معلق چیرې یو سړی خزي ته داسې وي چې کته د پلان کی کر لاړې نو په ما به طلاق ای لکه زیات تر کتابونو ذکر کوي ان دخلت الدار فانت طالق کته د پلان کی کور ته داخل شوي مثال پلار کر لاړې په ما به طلاق ای یا خور کر لاړې په ما به طلاق ای یا کدا پلان کی کار د او کو په ما به طلاق ای یا دا پلان کی کار د اون کو نو په ما به طلاق ای دي ته وی طلاق معلق یعنی دا طلاق یو کار سره تړلو ځوړندول نو اکثر خلک دا تپوس کوي بشکا چې یاره دې سره طلاق واقع کیږي کنه اصولی طور باندې دې کې دوه صورت دي یو دا چې یو سړی خزي ته وي کدا کار دې او نکو نو په ما باندې طلاق ای دې کې دوه صورت جوړيږي یو صورت دا چې واقع د نیت د طلاقي یعنی خزي ته وي کپلار کړه لاړې ته په ما طلاق ای نو واقع یو صورت دا چې د نیت هم دا چې بیا بدایي په ما طلاق لزړه نه وي دویم صورت دی کې دا چې نیت طلاق نوی تهدید مقصود وي يرون د خزي مقصود وي چې ير و يروما او دا کارونه کې نیت د طلاق نوی نو لومبه صورت ک چرته کې واقع نیت د طلاقي او وای چې کدی خزي دا کار وکړو زبدل طلاق ورکوم نو ک چرته اخذ دا کار وکړو یو طلاق رجعي واقع شو مثال د خزي طویلو کپلار کړه لاړې په ما طلاق ای یا مثال به تور دا کار دی وکړو یا اونکو په ما طلاق ای او هغه پلار کړه لاړه او هغه کار وکړو نو یو طلاق رجعي واقع شو اوس یو طلاق رجعي کې بس طریقه کیږي در عدت کې دن درو حیض کې دن دی دا سړی د خپل خزي ته رجوع کی د دوه گواهانو منځ کې طلاق رجعي کې تجدید نکاح نه وي چې نکاح وتړي او مولا براولي نه بس د دوه کسانو مخ کې دی وي چې ما دغه څه قول کړو چې کدا پلار کړه لاړه نو په ما به طلاق ای زه د خپل خبرې نه رجوع کوم عدت کې دن د درو حیضونه مخ کې دی دا سړی په د خپل خبره ستومانه شي د خپل خبرې نه د رجوع کې که په بار ملک کې وي په ټلیفون دی وي چې بای زه د خپل خبره واپس اخلم کدا لاړه نو هیڅ خبره نه ده نو دک ټیم کې د سره دو طلاق باقی پاتې شو او چې په عدت کې رجوع وکړه نو خزه په خزه ده البته د درو طلاق مالک هو آینده د دوو طلاق مالک پاتې شو د درو طلاق مالک پاتې نشو اکنه درې هیز تیر شو عدت تیر شو او د ځان غلی کړو خاموش او یې رجوع نکړه نه په موبایل نه په وینا نه په لاس خپو سره په هیڅ طریقه د رجوع نکړه او عدت تیر شو نو بس نکاح ختم دی دا خزبا اوس د دو خزنوي د دې سړی او د دې خزه منځ کې نکاح مکمل تور باندې ختم شو اوس دویم صورت کې چرته کې د سړی د خزه ته و چې پلار کړه کلاړې په ما به طلاق خو نیت د طلاق نو صرف يرول خزا تهدید مقصود او رټل مقصود نو دې کې د علماو دوه قول دي جمهور علما وایي چې بیا هم طلاق واقع شو اگر چې د نیت د طلاق نو ځکه دا د عاقل بالغ کلام دی او د عاقل بالغ کلام دا بلغ وکول نشي بلکې په دې باندې به عمل کولی شي دا طلاق الفاظ دومره سخت الفاظ دي ک نیت دی نوی بغیر د نیت نه هم دا تاثیر لري دا اثر لري طلاق واقع کیږي عوام رول پکار دادی چې د طلاق د الفاظو نړیر ځان وساتي نو طلاق په دې صورت کې واقع کیږي لکه څنګه چې د برنه کانې رولې او کانې حقیقت رچا سر لراغه نو کستانیت داغه خوګېدو یو کني خو چې سر لکانې راغه نو سره ماتيږي ام دک مثال له کستانیت د طلاق یو کني خو چې راخذي سر لري طلاق الفاظ را پرې خودل نو طلاق واقع کیږي دومره دا حدیث کې مرضی جدهن جد وهزلهن جد که سیریس دی وي سنجیدګي سره دی وي یا د په غب شپ کې په هر صورت کې چې دی وي نو طلاق دی البته دومره چې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه علامه ابن قیم دا سدا الفقه الاسلامی وادلته ولا دی د انما الاعمال بالنیات او د وان اعظم الطلاق په بنا باندې وي چې نیا نه دا سنه دا چې نیت د طلاق نه نو دی وی چې
طلاق نه واقع کیږي. خو صحیح خبره او بهتره قولم دا معلومیږي چې یو طلاق رجعي واقع شو د رجوع کی باقی د دوه طلاق مالک شو. که عدت کې دنه رجوع نکړه دا خزه د نکاح نه تللی دا دواړو سایډو ته دلایل دي، خو بهتره قول دا چې یو طلاق رجعي واقع شو.